للرجل حلالیږي فائدہ او چتول د پاره د سړی من امراتین داغي خزنه لم يمنع من نکاحها مانع شرعي چې په دې نکاح کې شرعي رکاوټ په مابین کې نه لجواز ذکورته والمحارم والجنيه وانسان الماء لاختلاف الجنس د خزي قید لګور سره د دینه سړی وته چې د سړی سره نکاح نه کیږي خنسا مشکل تی وته خنسا مشکل خو پیژنې خنسا مشکل هغه اجلاته وای چې پدې کې سړی شکی چې خزه ده یا سړی دی دا ثابتول مشکلی چې دا سړی دی یا خزه ده دغه ته خنسا مشکلو یعنی نه د سړو په حکم کې نه د خزو په حکم کې مانع شرعي دا قید چې د نکاح کې ولګاو نو پدې باندې څه شو ته مشرک بت پرست وتلو مشرک او بت پرست زکه پاغي کې په مابین کې شرعي رکاوټ دی او محارم زنانات وتلی د کوم خصوص چې نکاح حرام ده دا به په تفصیل سره یو بیان کوم چې وجه سره چې حرام ده والجنيه فریان تی وتلو زکه د دیو جنس جدا دی د دیو جنس جدا دی واجاز الحسن نکاح الجنيه بشهود قنيه حسن بصری رحمه الله فرمایي د پیری خزي سره نکاح جایز ده چې کله گواهان موجودي د سړو گواهان به کې موجود کې نو امام حسن بصری وایي چې جایز ده خو باقی صحیح قول فقه ده چې جایز نه ده جایز نه ده ولی مختلف شو جنسو سمولیان من ته خلق را لیگل دي چون کې یو په پښتنو کې د شهرت باطل شهرت دی حاصل کو نو کته غاړي وړي مې خلک کوئی نوې مسلې میدان تراوړه قنیه کتاب کې دارا نقل امام حسن بصری رحمت الله علیه قول کړ دی خو هغه څه فرمایي چې سړی به پکې گواهانی او حضرات صاحبین وایي چې نه دا پرسنل مسائل دي مال پیری سره نکاح کړو پرسن مسله په قلاره کې نومم د پټکی بدنام کو وسګوري یو سړی د پیری سا سنو ورته تاسو په زبان کې وي خافیری ورته وي کې پیری خزا جنی خزا د دې د دعوی مکمل تفصیلی مسله واوري زی دلته کوم په نکاح کې گواه فرض دی تاسو ته خپل پاته ده یو کس د پیری سره د نکاح دعوه کوي او بل کس ته مطالبه کوي چې گواه پیش کا په مدعی لازم ده چې په وخت د مطالبه کې گواه پیش کی شاهد خان عام اولس والا دی پریاد ټیلی ویژن والا د درات چاره لګلو یو مولا داوا کړي و فیرو چې ما د پیری سره نکاح کړو دا زما پرسنل لایف دی نو پرسنل لایف با نه ډیسټرب کې اچھا دا مسله واوري ما درته سوي په نکاح کې گواه فرض دی یو کس دا داوا کوي ما د پیری سره نکاح کړل په وخت د مطالبه کې به دا چغنوي چې دا زما پرسنل لایف دی پرسنل ایشوز دی نه وسرا ولا گواه فرض دی او دا گواه به چانه پیش کې دا پیریانو نه ته د انسانانو د جنس نه پیش کا دا د حسن بصری رحمت الله علیه قول باقی زما خپل دعوا او قول دار چې د جنیسا یعنی پیری سره نکاح کول دا روا او جایز نه دی دا هم ختم کی وسګورئ څنګه چې د ایمان د فاره گواه شرط دی اقرار نکاح اصل کې څه ته اقرار باللسان وتصديق بالقلب ایمان نوم د تصدیق قلبی دی اصل کې خو د ځلنه بس پزله کې الله منی کافی ده خو په وخت د ضرورت کې یا په وخت د مطالبه کې اقرار باللسان یعنی په زبان باندې اقرار ضروری دی یو کس باندې داوا وشوه چې احمد قادیانی دی احمد وای زما پزله کې ایمان دی اقرار نه کوي بس زما پزله کې ایمان دی او اقرار دا نه کوي چې صفاوي چې ز قادیانی نیم یعنی براءت عن اهل الباطل براءت اعلان وکي علامہ کوان الدین محمد ابن عبد الواحد ابن عبد الحمید المعروف ابن الحمام وفات 861 هجری په المشاعره شرح المسامره باغی کې فرمایي چې په متکلمین علماو کې اختلاف دی بعضی وایي چې ایمان نوم د تصدیق قلبی دی فقط بس تصدیق بزله کې دی ته ایمان وي بعضی وایي چې اقرار باللسان ام دی یعنی ایمان تصدیق قلبیم دی اقرار باللسان تم شامل دی نو کوم علما چې د اقرار باللسان قائل نه دي وایي چې ایمان پزله کې دی بس تصدیق قلبی نوم دی هغه وایي پخپلا چې ایمان نوم خو د تصدیق قلبی دی
خو چې کله مطالبه وشي پتا الزام ولګیدو نو وس د دې الزام د لری کولو د پاره به ته براءت عن اهل الباطل بم کې اقرار باللسان بم کې صحیح شو او که اقرار وای نه کوي که اقرار نه کوي او دا زما بس لکه ایمان دی د ایمان بنش قبل ولې په ما الزام ولګید مثال در کوم دا ویل شو چې عبادت قادیانه دی وس عبادتنا خلکو په میدان کې ذلدیر کې مطالبه وکړه چې تیمرګری شهید چوک تیرا ولې زی چې بوتلم الته زمانه مطالبه وکړه مولا صاحب تقادیانه ما خویل زما بس لکه ایمان موجود دی پولیس وای شابه کې اقرار وکا براءت عن اهل الباطل وکا اقرار وکړه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما دا اقرار مو کو دا ویل محمد رسول الله خاتم النبیین دی دا غنه بعد چې څوک د بل نبی قائل کیږي دا مرتد دی کافر دی زنديق دی پتوی می ولګول دا به زکوم په وخت د ضرورت کې عثمان احمد مثال لر کړو احمد به اقرار کوي چې زقادیانه نیم نو په معاشره کې با مومن شمارولې شي دغه شان زید داوا کوي ماره پیری سره نکاح کړل یا یو کس داوا کوي ماره پیری سره نکاح کړل کوم گواهانو په مخامخ دي کړل گواهان در سنشتا حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ابن عباس روایت کې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال البغايا التي ينكحن انفسهن بغیر بینه سوک چې په پټ خپل نکاح وکي یعنی بغیر د گواهانه هغه حرام کوي د گواهان خو فرض په نکاح کې دا روایت مرفوع هم ده موقوف هم ده د فقهای کرام مسلم اصول دي چې دا حدیث د مرفوع په حکم کې ده معارف الحدیث حصہ نمبر 8 صفحہ نمبر 429 اس وجہ سے امت کے قریب تمام ائمہ مجتہدین اس پر متفق ہے کہ شہادت نکاح کے شرائط میں سے ہے جس کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوگا تاره کوم گواهانو په مخامخ باندې نکاح کړل دغه بزر ځان په موټر سایکل یو جنې کینم بازار کې روانم پولیس زمانه مطالبه کوي په ما باندې چا شکایت ورکړل چې مولا غلطه کوي ازور تالته ويم چې جی گوار اسنشته ويم چې خزره سو کې راسمني ها حضرت تا د سړو گواهان پیش کا کتر حسن بصری رحم الله په قول پسې تله باقی د امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه داغه د قول مطابق خدای چې جنس بدلیږي نکاح ټیک نه ده ما درته وی کنه چې په نکاح کې گواه شرط دی که گواه نه نو دروغجن به حسابه خوا کار څومره پټکی ولی نه واله اذا فات الشرط فات المشروط به په نکاح کې گواه شرط دی او کله چې شرط نشته نو مشروط به قبل ولې نشي څنګه چې مونږ د فاره او 10 شرط دی او 10 نشته مونږ نه قبليږي څنګه چې رمضان د فاره د رمضان میاشت شرط ده رمضان میاشت نشته رمضان روزه نشي ویلې د حج د فاره د حج میاشت شرط دی د حج میاشت به راضي بیا وي څنګه چې نکاح دعوت کې د سبب د نکاح د فاره گواه شرط پیش کی اب یہ سمجھ میں ٹھیک ہے سوا جدا و انسان المائل اختلاف الجنسی بل پکې شرط راغی په نکاح کې دریایي انسان ته اموتو ځکه داغه جنس مختلف دی یعنی فقها خو دومره تللی چې د دریابي انسان کم چې په دریاب کې انسانانی دا د نن څومره وخت مخکې دی علما دا مسلې ګړي خلک وي مت علما تنگ نظری دي خو د خیرن بچي تعویل نه دي طاقتلی نه دي فرمایي چې د دریایي انسان سره نکاح د زمونږ د دې وچې اوسیدونکي ښځه او سړی نه کوي وجه دا ده چې د دې جنس مختلف کیږي قصدا خرج ما يفيد الحل ضمنا كشراء امة للتسري فقصر فائده او چتول ستي هغه فائده وتلا کما چې زمنان او چتول شي لکه یو کس د وینځي سره واتی وکړه او واتی د پاره اغستلې او د واتی د پاره اغستې اگر چې یو کس مثال د وینځي سره واتی وکړه او د واتی د پاره اغستل اگر چې د پاره د واتی دا مگر مقصد اصلي د خریدار نه اغستل د وینځي مالک کېدل دي د خریدار نه غسل د وینځي مالک کېدل دي جما ضمنن ثابت کیږي لہذا د دینوم نکاح نشي کېده نو نکاح کې سو قید ما ولګول د قیدونو جواب می درکو قرہ عیون الابرار ترجمه تشریح در مختار جلد 3 صفحه نمبر 253